معزز علماء کرام و د مجلس حاضرین و مسلمانان ورونو، الحمدللہ چنن په دغه دارالعلوم کې نوم میر شول جامعه مدنیه دارالعلوم جامعه مدنیه د کم اهتمام چې گرامی قدر محترم رور جناب حضرت مولانا محمد مستقیم صاحب حفظه الله کوي. او ډېر ښکلې مدرسه ده. زه څو ځله دې مدرسې ته راغلی او ډېر قابل او جید استادان او مدرسین لري الحمدلله. او د وړې دورې درس پکې شروع شوی دی او نن د هغې وړې دورې د طالب علمانو چې دا ستاسو مخکې ناست دی د حدیثو د اهم کتاب د مشکات المصابیح ختم دی. په داسې موقع کې ما ته یو بوټی مسئله او هغه دی چې دا خو د طالبانو درسي نو که درسي خبرې کوو نو د عام دوستان نه پوهېږي، ځکه هغې کې د راوي او د راویانو لږ ذکر هم وي، د درایت الحدیث دی وي، رستو حسن هغه مبحث هم پکې وي، او د حدیث تشریح وي، نو په هغه اصطلاحاتو د عام دوستان بالکل پوه نه شي، نو بس بیا مجلس هسې بې فایدې لاړ شي. او که د عامو دوستانو د پاره خبره کوم نو طالبان به وایي چې دا خو زمونږ درس دی، مونږ ته خو دې پکې اډوسو نه وي. نو زه کنفیوز یم په داسې مجلس کې که د بخاري ختمي او که د مشکاتي، خو بهر کې زما کوشش دی او زه به خپل عامې خبرې وکړم چې د عام دوستان ورباندې پوه شي. عامې خبرې به وکړم او د طالبانو له مختصر غوندې د دې حدیث ترجمه وکړم. دی برانه هغه اصطلاحي او بعضې ضروري خبرې نه غواړي، مختصر به یو دوه ټکي ووایم. زما وروڼو الحمدلله د خدای پاک ډېر لوی فضل او ډېر لوی کرم دی په مونږ او تاسو چې مونږ له مشران عالمان راکړي دي. ټول وایي الحمدلله. په خدای قسم که زمونږ عالمان مشران نه وي نن به مونږ په بېدینۍ کې پراته. دا د یو عالم برکت دی مولانا محمد مستقیم صاحب حفظه الله چې څومره لوی خدمت کوي. ستاسو په دې علاقه کې څومره ښکلې مدرسه جوړه کړې او قابل استادان یې روستي دي او د لومبۍ درجې د قرآن شریف او د حفظ ناظرین ونیسه تر د مشکات پورې د وړې دورې پورې ډېر په اهتمام سره الحمدلله د قرآن او د سنت خدمت کېږي. زه حیران یم بعضې خلک وایي وی دې ملایانو صاحبانو څه کړي دي. زما دهمان دلته کې دماغ کار نه کوي، کله راله غوسه م راشي مولیانو څه کړي دي. زه یم دا څومره ټیپر چې په بازار کې خرڅېږي دا ټول دوی کرلي دي او راوړی دي که نه وي دا خو د ملا کار نه دی. ویم دا ټماټر چې په ګاډو وینئ دا ټول مولیانو کرلی دي او راوړي دي که نه نه استاجي دا ته څه وی دا خو د ملا کار نه دی. ویم ښه دا تور باټینګن که دا مخې خدای مردار کړي دا د مولیانو کرلی دي او بار یې راوړی دی نه نه وی دام کار نه دی. ښه مې دا خوین د کچالو چې نوړی پکې دی خورې یې تو د بل مری ته ټوپ کړي وی نه دام د مولا کار نه دی. ښه د مولا څه کار دی ته راته ووایه چې دا زراعت د مولا کار نه دی، دا بینک چلول د مولا کار نه دی، نو د مولا څه کار دی؟ وی د مولا دا کار دی چې دی بر دین خدمت کوي د قرآن. نو مې الحمدلله دا وګورئ دا د دین او د قرآن خدمت دی او که نه دی؟ دا زما کار دی. د مولا کار دقه دی چې دا تاسو ولیده، خو دا محدود کار دی، یوازې دا کار د مولا نه دی. جمعه تبادل د ملا کار دی. رښتیا ووایه ستاسو په کلو کې چې جوماتونه جوړېږي د هغه جومات اهتمام څوک کوي؟ ملا صاحب. هلکه راځئ چنده غونډو او په خلکو ګرځو چې دا جومات زوړ دی او دا نوي کو. دا د ملا کار دی که نه؟ رښتیا راته ووایه. هلکه دلته یو مدرسه جوړول غواړئ او د بناتو او د بنینو مدرسه لږ رامخکې شیخه شاته ملګري راځي چې هغې ته ضیف شي. دا شاته ملګري لږ رامخکې شي، لږ روان دي شي، معمولي غوندې رامخکې شي، شاته ملګرو ته لږ ځای به وشي، لږ رانږدې شي. خدای مو بخ. تفسحوا فی المجالس، ځای کولاو کې شاته بس کښېنئ، الله مو بخ. دا علماو دقه کار دی چې دا تاسو وینئ
الحمدلله الشکر لله مونږ په خپل کار خوشاله یو د خدای فضل له دا علماء څه کار دی دا علماء دا کار لکه جمعات جوړو چندر غونډه کو یو مولا صاحب مخ کې شي یو کال پس وګور خشته جمعات جوړ شوی الکه مدرسه جوړو د قران او د سنت یو مولا را مخ کې شي چې ګوره سو میاشتې پس یو خشته جامعه جوړه شوی الکه ما شومان او ته قران خایو یو مولا را مخ کې شي او الحمدلله استاد ټول کلی ما شومان ناظر خوانان او حافظان جوړ شي الکه ترجمه شروع کو ما خام ماسختن رښتیا وای د تراو ختم چې ترسو مولا صاحب نی ویلې تاسو کوي اسه چې عوام وای الکه تراو کې ختم نکو نو سټو نو غړی یاره سوک نو درېږي یاره دا خو ډیر ګران کار دی اوس خلک بوډاګان دي او کمزوري دي او دا دي او چې مولا را پاسې وینه ختم وکاو بیا ترڅ څوک نشي کول بیا ختم هم شروع شي د قرنګ د مولا کار دام دی چې دا ملک سنبال کی او د ملک ته دغه مشکات ورسې کم چې د طالبانو نه نوي او د ملک ته د خدای قرآن ورسې او نن چې ته وینې چې ستا په ملک ختم نبوت عقیده محفوظه ده دام د مولا کار دی الحمدلله دا ټول را سره مني او دغه یو را سره نه مني ولی ځکه سملې ته دا خلق تلل غواړي نو دا مولا خو که دا صحیح رخ د اسلام خلکو ته پیش کو خو دا اسمبلی د دوی نه ډکېږي دا مونږ به څه کوو دا مونږ به د اغلا غلطي بیا کم ځای کوو دا خو د دې خلکو د اغلا غلطۍ میدان دی دا ډاکه به د مسلمان او د ملک په دې خزانه بیا سنګا چو مونږ وایو نه صاحب مولا عالمگیر خدمت کوي الحمدلله د کلم دی او دا بکیم ان شاء الله العزیز دغه د مولا کار دی چې دا تاسو لیدل ګڼ شمېر بچي نن مشکات شریف وای نن د مشکات شریف ختم دی هدایه وي جلالین شریف د تفسیر کتاب ویل دی او نن یو پاوړی کم مولیان دی لکه دا پاو کم مولیان دی یو پاو پاتې دی هغه بله پاوړی چې وروخیږي د دوره حدیث نو بیا به انشاءالله پوره مولایان او صاحبان به خدای پاک جوړ کړي زمارونو بنیاد د علماو په لاس کې دی مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند بنیاد کېښوه مولانا قاسم نانوتوي او لا ماشوم او راکوټ بچیو چې خوب یې لیدو وی د بیت الله د پاسه ولاړې او زما د دې لاسونو نه چینې بیږي او د هغې نه نهرونه جوړېږي او د دنیا ګوټ ګوټ ته ځي او خلک پسې رابیږي د ماما مولوي عبدالسمیع رحمه الله دا مخکې تیر شوی دی ډېر مخکې هغه ته دا خوب بیان کو وی ماماجي داسې خوب مې ولید هغه وی بچې مبارک ته ډېر ښکلی خوب دی ولید ستانه به الله د دې بیت الله والا دین چینې روانوي ابه د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېږي او خلک به پسې رابیږي بس هغې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه شروع وکړه د چا نه یې شروع کړه ګوره یو مولا ته ګوره د دوو کسانو نه د یو نومو ملا محمود او د بل بچی نومو محمود حسن دا دواړه د انار د بوټي لاندې کېنو او د استاد سوي دی بچی ته سبق شروع کا مکتب دا لومبه سبق چې کمی تاسو ته پرایمری وای او مونږ ورته اعدادیه وایو یا ورته بل وایو دا لومبه درجه دا شروع کا راکوټ بچی راوس محمود حسن کائنات ته پته ده نشتا دیوالونو ته پته ده نشتا فرشتو ته پته ده نشتا چا ته پته ده پورا رب العالمین ته چې دا معشوم بچی چې نن مولانا قاسم راوس او ملا محمود ته کېنو د دې بچی نه به د مستقبل یو هیره جوړیږي هغې هیرې ته به شیخ الهند مولانا محمود حسن ویل کېږي رحمه الله او مقه شی شروع د یو انار د بوټي لاندې انار د بوټي لاندې ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه یو خبر اورېدلی دا خبرې لږې واورئ ښه علامه شمس الحق افغاني نه ما ته وی دوره حدیث په دیوبند کې کله شروع شو د دارالعلوم دیوبند بنیاد چې کېښودی شو
میں صاحب خلق ہوئی چے رنبے شاگرد دا دورے دا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ ویو دا ٹکتا وی مانا واورا وی شاہ عبدالغنی مجددی دے وفات شو شاہ عبدالغنی مجددی دا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ استاذ او دا شاہ محمد اسحاق شاگرد چه وفات شو نو طالبانو سبق نیمه کې پاتې شو پخوا داسې مدرسې نه وې لکه دا زمونږ چې دی یو ځای به د حدیثو دوره وه او بل ځای به د فقه کتابونه چاخول هغه ته به فقي ملا وې بل ځای به د منطقو کتابونه هغه ته به منطقي ملا وې بل ته د صرف کتابونه هغه ته به صرفي ملا وې بل به د نحوې خول هغه ته به نحوي ملا وې نو د سره د حدیثو کتابونو زمونږ ستاسو په دې پېښور کې دوه دورې وې ګورې ښه تاسو تپوسو کې یو دوره په غلجو کې و د میاں صاحب رحمه الله چې یو ډېر بهترین عالم او ډېر متقي او پارسه انسان او دویمه دوره وروسته شروع شوې ده د مولانا ایوب جان بنوري رحمت الله علیه د غلجو د میاں صاحب دوره د هغې نه مخکې وه مولانا ایوب جان صاحب بنوري رستو دوره شروع کړه دا نورې دورې ډېرې رستو شروع شوې دي دا دوه دورې زمونږ په 400 کې دوه وې یو په اسلامیه کې یو په نعمانیه کې او یو په اکوړي کې او یو په غورغشتو باباجي په غورغشتو کې دوره کوله نورې دورې نه نو شاه عبدالغنی مجددي چې وفات شو طالبانو سبقونه نیمګړي پاتې شو طالبان را روان شو بسترې او چتې کړې په دې لاره تلل دا چې کوم د مولانا قاسم صاحب جومات ته دې ته چت والی مسجد وی دې جومات ته رالل دمې د پاره نالل چې دې جومات کې به دمه شو او به مو به بوسکو او چې کله نور ووړي او مازدیګر شي نو بیا به ځو دې جومات کې وی مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه امامو په دې جومات کې نو طالبان چې رالل جومات ته بسترې کېښودې صادرونه غرزون او ای جومات کې سبیل نو یو کوی او پاغي به کوزې پرته وي طالبان لګیا دي او بسوک راو باسي سوک کوزې ډکای او پزان د پاسه او باندې ځان یا خای مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې وکتل چې طالبان خو غریبانانو ګرمي شوی د خولې په ماتې او پزان او باندې نو هغه لګیا شو او طالبانو له پخپل او برستل شروع کړ څومره لوی سړی دی صاحب د حدیثو د فن امام دی او د زمانه متکلم دی متکلم لوی شخصیت دی د علم دریاب او د علم خزانه او غر دی لیکن د طالب داغه پزړه کې څومره لوی قدر دی زمارونو دین ز سبق والے ګوره د طالبانو ډېر قدر وکړي د طالبانو احترام وکړي د طالبانو عزت وکړي قسم په خدای حضور پاک د دې متعلق وصیت کړی صحابو ته فرمایلی دي وی تاسو ته به د اطرافو د ځمکو نه خلک راځي او دین به حاصلی رحبو بهم چې دی راشي مرحبا ورته ووایي د دې طالبانو استقبال وکړي دی له سینې ورکړي دی سره مصافحه وکړي او د دې قدر وکړي په خدای قسم د دین د طالب د خدای په نزد ډېر لوړ مقام دی رسول الله مبارک نو فرمای ان الملائکه لتدع اجنحتها رزا لطالب العلم چې فرشتي دي ته وزر غواړي دا ډېر لوی قوم دی نو هغې لګیا دي مولانا قاسم صاحب په خپله ورته کوزې ډکوي خو زمونږ دا طالبان خو لږ خوشطبه مي او دی چې ځان د جومات کې پراتی گپ شپ هم لګی لږ مستی پکې وي مستی هلکانې که نه لا ودونه هم نه کړی که لږ مستی پکې نو طالبانو به آواز ورکړه او باواجي زناپانی جلدی نکالو او باواجي لوټه جلدی بردو الله لوټه زر ډکوه او به زر راو باسه هغې خو وی چې دا څوک مزدور دی یا د جومات خادم دی یا د ګنو د دې ټل نه څوک زمیندار راوتی دی ځکه هغه به د خامتا د قدر جامې چولې او د خامتا پټکې اوالې شاه باباجي او مولانا قاسم صاحب وی چې خدای پاک اوس طالبان دی نو هغې وی دا څوک بوډا بابا دی هله زر و بر او باس طالبان زمونږ زه ورته ګلالیان ویم دې کې خو هر قسمه یو بوډا بابا به جومات ته راته
ساده سړی او چغه به والا وی خدای جبريل را پیخ کې چې ما جنت ته بوزي. طالبانو وی خدای بابا د خدای ظالمه مونږ د خوب وېستو د سبق دی وېستو ما سوتن پېشمنی راشه ما سوتن چې غوي جبريل ته اوسګار دی تا پسې راځي او تا به جنت ته بوزي. جنت تړي وګدي لارې دی پته برته ولګي. خو باباجي به موږ چې غواله اے جبريل او راشه او ما جنت ته بوزا. طالبان تنگ شو په خواهو به طالبان باقاعده کتاب کته مطالعه به کوله. دا زمونږ د طالبانو په شانو خپکهږي ما دا نن سبا طالبان غول فیسبوک مليان دي ټول فیسبوک وزاري په خدای غنو کا او استاد جی اوس مدرسین دم نه خپکهږي چې 45 منټ پیریډي نو مدرسین کوشش کوي چې سبق زر راغون کو 35 منټ کې نو 15 منټ پکې موبایل لو باسي. نو استاد مدرس هم ډډه وای او موبایل لو باسي او کشه کوشو کشن لګي. دا لوی غم دی دا موبایل قسم په خدای لوی فتنه ته بل نشتا غټه فتنه ده. د کراچۍ ته تلم یو درې ورځې مې کراچۍ کې تیرې کړې. د کراچۍ چې کم مولاو نو ډبل موبایل به وسره وي یو طرف ته بل طرف ته بس دا یو فیشن یو رواج ډبل دوا یو خو بل خوا او لاس کې بنیولې وي. هلکه خدای ته وګوره جیب کې واچوه وکړه هلته د مولیانو دا فیشن دی قراقوري او ډبل موبایل او د اوږدو سوکو بوټان زمونږ هم دا یو رواج دی زمارونو. دا خوش شی دی د طالبانو ته هم زم چې په دې مدرسو دا پابندي ولګي چې د مدرسو په اوقاتو کې سار 8 بجې نه واله 2 بجو پورې مکمل موبایل نه استعمالي. چې طالبانو استادان سبق ته اوسګار نو بابا بچغه والے طالبان سبق نه استل. یو طالب د شپې کوټه چت تا وخته وی بابا جی وی ها وی جبريل ما راغلم جنت ته بوزم. وی کم ده وی بار روزه کنه جنت کوټه نه خوري نشم بوتله. بابا جی بار راوته وی دا پړې مې دروي ځان کړې دې مړې کې واچو یو چک بدر کوم او جنت فردوس کې بناس په ساده سړی وغوي غني پرشتیا مې بوزي یا په کړه مړې توا چلو طالب بر پړې راخ کا او په دې میاس کې وې ځان کا او بوډا بابا دا ټوپونه شروع کړل. اے جبريل د خدای خاطر وکا جنت مې نه دی پکار ملکه مې ګوري پرې مې دا بابا جی به د مرګ خو جنت ته نه دی لاول خو بدالو بکیږي نه د خدای خاطر وکا جبريل پرې مې دا جنت مې نه پکار د خدای خاطر وکا جبريل پرې مې دا. خو چې طالب پېښو چې سړی خو سمري نو پړې پرې خو بابا جی منډه کړې کوړه پړې ځان پسې راخکاو چې په دروازه نه نوت نو خزه ته وی ور بن ک جبريل راغلی دی خلک جنت ته خېږي. زموږ د طالبان هو ګلالیانې کړ زوزل ز په دارالعلوم نعمانیه کې ناست ما روح الله صاحب محتممو مولانا شوکت علي صاحب شیخ الحدیث دام هغه وخت سره مونږ سره طالب العلم او دا غالبا د سلورمې کې درېمې درجې کتابونه. نو ما ته محتمم صاحب راشه چې ورلم وی طالبانو درخواست کړی دی دا وګوره مې سدي پکې ته وګوره چې مې وکتل یو طالب ته 2 ډوډۍ مقرر وي د مدرسې د طرف نه نو 2 ډوډۍ خو ډېر شی دی مونږ خو یو نه شو خوړلی. نو طالبانو لیکلي په درخواست کې یا درې کا او یا درنې کا. نو ما ظالم بچو په 2 ډوډو نه مړېږي یا درې کا او یا درنې. نو ما محتمم سے تو میں ٹک وای او دا غریبانان دی په 2 کار نه کېږي نو زبس په یو وسره بل جمعو لګاو یک وسره ولیکا یا درې کا یا ول درنې کا. طالبانو درخواست وکړه وی مونږ دا لنګری الوګان په خی پوستکی تی نه کوزای سره د پوستکی. نو ما لنګری ته د خدای ظالما دا سره د پوستکی ناغه ما ته نه دا پوستکی وی دا خډیر طالبان دي وی زه خودی د پاره پوستکی نشم لر کوله وی زه ولا الوس باوردی په خومه سره دا ورده د پوستکی کې آیرن دی آیرن چې دا وجود طاقت منشي. نو خیر بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې طالبانو ورته لګیو او ورته بابا جی زر او برو باسا پته پته نشته چې بابا جی څوک دی او به وته راوېسته او لوټي او کوزي وته ډکې کړې.
طالبانو په ځانو بواړولې یخ پخ شو دمه شو یو بل سره مذاکره شروع کړه چې دا باقي سبق به کوم ځای پوره کو یو وی پلان کې استاد لزو بل وی پلان کې استاد ځه مولانا قاسم صاحب ورته وی بچې زه به درته شروع کم کنه هغې خو وی دا څوک د جومات خادم دی یا بابا وی بابا جی څه به راته شروع کې وی ستاسو سبق نه ها بابا جی دا څه بغدادی پټی خو نه ده دا خو بخاری شریف دی نوم دی اورېدلی دی او که نه ترمیزی شریف دی نوم دی اورېدلی دی که نه دا خو د حدیثو غټ کتابونه دي بابا جی وی همدغه درته یادوم که نه مانه شروع کې که خوند یې درکه ښه او کنی بیا ځې بابا جي دا ته څه خبرې کوې هغې خو وی بابا جي غریب له څه نه ورده خیر یو طالب از راه تفنن او د مذاق وی هلکه دا بابا جي ته کتاب یږدو چې بابا جي څه وایي کتاب یې ورته کولاو کړ وی نه چې کوم ځای کې استاد وفات شوی دی او سبق نیمګړی پاتې دی نو اقه ځای راته راواړوې ای ورته راواړو مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه تحقیق شروع کړ صاحب او د حدیثو کتاب بغیر د مطالعین او د کتو نه ښودل ډېر ګران کار دی یو خو چې هسې څوک ترجمه کوي د حدیثو هغه خو جدا مسله ده چې د حدیثو عامه ترجمه کوي او شیخ النساء شیخ النساء دې ښځو ته ناستي سبق ورته ښیي ښځې د پردې نه پورې غاړی او دته پردې نه پورې غاړه د اردو کتاب پروت او د هغې نه لګیایي ده ورته شیخ النساء نو که دغه بیله خبره او که صحیح طریقې سره حدیث ښیي د راویانو حالات بیانوي او د احادیثو تطبیق او د ائمو خپل منځ کې اختلافات او دلایل او ترجیح تطبیق په خدای قسم ډېر ګران کار دی داسې تحقیق یې ورته شروع کړه دوه نیمې ګنټې چې طالبانو نه خولې روانې شوې خدای پاکه دا خو د علم دریاب دی مونږ خو وی دا څوک بابا دی مونږ خو پې اوبه راوستې مونږ خو پې ډېرې چغې والې مونږ خو ورسره ډېره بېادبي وکړه اوهو دا څنګه لوی عالم دی طالبانو نه خولې روانې شوې او نیغ کېناستل چې ښه دوه نیمه ګنټې تقریبا تحقیق یې وکړه نو بس طالبان وی هم معافي چاہتے ہیں معافي غواړو مونږ خو تا سره ډېره بېادبي وکړه مونږ خو وی ته د جومات څوک خادم یې مونږ ته څه پته وه حضرت یا تو آپ شاہ عبدالغنی ہیں یا ان کے استاد اور یا ان کے شاگرد یا خو تو مغه شاہ عبدالغنی مړ شوی نه دی هغه طرز دی مغه دی یا د هغه استاد دی او یا د هغه شاګرد ځکه چې هغه څنګه درس مونږ ته ووایي هغسې ته ووایي نو مولانا قاسم صاحب ورته وایي چې نه هغه زما استاد او زه د هغه شاګرد یم باقاعده نیمګړې دوره شروع شوه او کال له پوره دوره شروع شوه او دغه محمود حسن ماشوم طالب العلم هغه دوره حدیث وکړ او د هغې طالب نه خدای څه جوړ کړل د هغه نه خدای شیخ الهند جوړ کړه داسې شیخ الهند چې هغه نه کم فرزندان خدای پاک پیدا کړل روحاني نو نن د دنیا ګوټ ګوټ کې د هغې شاګردان او د شاګردان الحمدلله خواره واره پراته دي که فن د فقه ګورې نو مفتی کفایت الله غوندې شاګرد پیدا کړی او که فن د احادیثو ګورې ماشاءالله او د محققینو ګورې نو د انور شاه کشمیری او د شبیر احمد عثماني غوندې شخصیات پیدا کړي او که فن د تحریک آزادۍ ګورې او د سیاست ګورې اسلامی سیاست نو د مولانا حسین احمد مدني غوندې شکل ګوره داسې خلک پیدا کړل او که فن د دعوت و تبلیغ ګورې نو د مولانا محمد الیاس غوندې داعی اجل ګوره داسې یو شاګرد پیدا او که فن د تصوف او د تصنیف او د تالیف ګورې نو مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ته ګوره داسې فرزندان دیوبند پیدا کړل په خدای قسم چې نن انګریز او کافر که یریږي د دیوبندي علماو نه یریږي ګوره نن دیوبند چې څه کړي دي د دنیا په مخ د ځمکه مور روړې بچې به هغسې ونه کي د آیین لاندې د دستور لاندې الحمدلله په خوش اسلوبۍ باندې دا تاسو چې ګورئ دا د دیوبند بچي دي الحمدلله ټوله دنیا کې خواره دي زه په مدینه منوره کې ناستم هلته یو مولانا صاحب درس کو
دا عقیدی کتاب خو نو هغه به د مازدیګر نه پس تر د ماښامه پورې درس کو. ډېر خلک به ورسره ناست و. دا دننه بابي عمر چې دی دې سره به خوا کې ناست مازدیګر نه ماښام، او د ماښام نه پس به د سوالونو جوابونه، او ماسخوتن چې به منځ شو تبه. نو یو ځل د ناستم نو ما هغه ته غوږ شو، نو هغه د دې امامانو دا نومونه اغشتل. نو بیا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نوم ډېر په عزت واغشت. امام اعظم یې ورته وایي، محقق دوران او فقیه امت. یاره ما داله هغه زمانه کې به د دې ائمو په حق کې دوی لږه سختي کوله. نو چې د ماسخوتن منځ وشو نو زه ورغلم ورسره میلو شو. هلته مې شاګردانو هغې نه مې تپوس وکړه. هغې وي دا په جامعه کې زموږ د عقیدې استاد پی ایچ ډي ډاکټر دی او ډېر نیک سړی دی او ښه انسان دی. بیا ما له بلا کتابونه هم راکړل، هغه د عقیدې په بنیاد باندې لیکلي. نو زه چې ورغلم ماسخوتن مانځه نه پس ما سره لاس میلو کړم، خبرې اترې مې شروع کړې. نو په ما پوه شو، نو ما ته وی د پاکستان اردو یې شروع کړه. ما وی څه کار کې مې دغسې یو مدرسه ده، هغې کې څه سابقونه طالبانو ته ښیم او ډېر صفه اردو یې وي ښه مزېداره. نو مې حضرت د اردو کہاں سیکھی ہے، د اردو دې کوم ځای زده کړې ده؟ ما ته وی زمونږ خو د نیکونه ډېر لرې د برما نه راغلي دي دغه ته مدینې شریفې ته. مونږ ته دلته نیشنل ټیم میلاو د پلار په نیکو سعودیان یو مونږه. نو مې برما کې خو برماوي ویلې کېږي اردو، تا التا ستاسو الته نزدره وی نه وی اردو تو میں نے انڈیا میں سیکھی ہے. میں انڈیا کې دې څه کول؟ وی اردو تو میں نے دارالعلوم دیوبند میں سیکھے ہیں، په دارالعلوم دیوبند کې. میں الته دې څه کول؟ وی زه لومبي د دارالعلوم دیوبند فارغ التحصیل ما الته حدیث ویلې دی. هغه ځای نه بیا دلته راغلی ماجستر او پی ایچ ډي مې کړی او دلته جامعه کې استاد یم. ده دا خبرې کولې په خدای یقین وکړه ما د سترګو نه اوښکې وبهی دی. مې یا خدایه مې د دیوبند بچی دی د حضور پاک په کلي کې او د هغه په جومات کې په مدینه منوره کې م کېنولی دی. الحمدلله. نعرې تکبیر، نعرې تکبیر. حضرت مولانا شیخ محمد ادریس صاحب، حضرت مولانا شیخ محمد ادریس صاحب، جامعہ مدنیہ، جامعہ مدنیہ. حضرت مولانا محمد مستقیم حقانی صاحب. میں خدای دلته دیم د دیوبند بچی کېنولی. څومره لوی فیض خدای د دیوبند نه خلکو ته ورسو. د مارونو یو اواز وختي دی مارګر ولګاو د ختم نبوت په عنوان. نن چې زمونږ په پاکستان کې مونږ سر اوچت یو، سر اوچت یو مونږ د ختم نبوت په مسله کې مونږ سر ټیټه نه یو ښه، مونږ سر داسې اوچت وړ او قادیانې سر ټیټه ګرځي. پوهېږې په دې خبره؟ قادیانې زمونږ مخکې سترګې نه شي غړولی، هغه سر ټیټ دی او زمونږ سر ووایه څه دی؟ شوق سره ووایه. او دغسې زه روانه چغې ځکه نه وم چې مفتي کفایت الله د ناټول طاقت استری هغه د باندې چغې ډېرې ووالې. نو د ما د باندې رحم راغېږي دا چغې زه هم په دې ملګرو وام کله کله. زمونږ سر اوچت دی د ختم نبوت په عنوان. ولې اوچت دی؟ ځکه زمونږ دستور او قانون کې دا دی چې مرزا غلام محمد کافر دی او د هغه ته چې څوک پیغمبر وایي، پیغمبر خو څه چې څوک ورته مسلمان وایي هم کافر دی. دا زمونږ دستور دی، آیین دی. ښه که ستا مخکې یو قادیاني وایي چې زه مسلمان یم، ته تلې شي اف آی آر پې کټ کولی شي. تانهدار به خامخا اف آی آر کټ کوي پې. ولې؟ د آیین کې ځان ته مسلمان نشي ویلی، دی په دستور کې ځان ته مسلم نشي ویلی. دی الیکشن ته که ودرېږي د اقلیت په بنیاد به ودرېږي، لکه هندو او سیک چې ودرېږي. دی د مسلمان په نوم الیکشن ته نشي ودرېدی. دی چې اوټ اچوي د اقلیت په بنیاد به اچوي، دی د مسلمان په حیثیت اوټ نشي اچولی. دی خپل د عبادت خانې ته مسجد او جومات نشي ویلی، مرزاړه ورته وایي او کار څه ورته وایي. دی خپل مړی د مسلمان په قبرستان کې نشي ښخولی. دا ستا عین دی. ځان ته دی مسلمان قطعا نشي ویلی. که د ځان ته مسلمان اوی دی د آیین باغي دی، د پاکستان د قانون باغي دی. د مارونو دا قانون چې نن په دې ملک کې موجود دی، دا قانون دا د چا برکت دی؟ په خدای قسم دا د دیوبند علماو برکت دی.
بچی هغه بکینه او بولا کینه دومره نه تی ډوډۍ خو بخوري رستو مولانا مستقیم صاحب ولا خدای خبر چې وې دوه مضبوط جوټه می ولا لالی کلی دي او غوخه می چولې هغه نه پس په بس کې که خیر ان شاء الله ولدي ما ته متوجه شي دا د چا برکت ته د علماء دیوبند اسینګه د ملک چې کله مرزا غلام احمد دعوا وکړه چې د پیغمبر نو دا خلق روتل د ختم نبوت عاشقان روتل او پروډونو باندې مظاهره شروع شي او په کوڅو کې جلسې شروع شي او د 10,000 نواله 12,000 پورې مسلمانان شهیدان شو لوی غم جوړو د درمیان کې په اسمبلی کې علماء کرام روچت شو و د مارونو کې بریلی علماء هم ګوري ایک سلفی علماء ایک مختلف علماء کرام خدای دیوبند برکت چویم په دی وجه مې غیوی چې په دستور او په آئین کې مونږه په اسمبلی کې دا بل پیش کو چې دا مسله ختم شي او دا قادیانی غیر مسلم وګرځي دا هغه د پاره د چا انتخاب وکړه په اسمبلی کې په بل بحث او په اسمبلی کې بل پیش کول او په اسمبلی کې بل کامیابول او د قادیانی مناظره کول هغه لزما استادو د دیوبند د هغه زمانه یو غټ مفتی محمود رحمت الله علیه انتخاب وشو او چې بل کله پیش شو نو سپیکر مفتی صاحب ته وی تب په دې بل باندې نن باس کې مفتی صاحب دې په باس وکي حضرت مفتی محمود صاحب او دنیا راغلي د ګیلری د علماو نه ډکه ده او خلق په غوګونه تکیانی ولې چې دا بل به پاس شي او کنه نن به د قانون او د دستور لاندې قادیانه کافر وګرځول شي او کنه چې سپیکر مفتی صاحب ته وې ته په باسو کا مفتی محمود رحمت الله علیه پاسه ده هغه میں تو آج بحث نہیں کر سکتا اوہو ټول مرګري خاموش شو مولانا غلام غوث هزاروی مولانا محمد یوسف بن نوری رحمه الله استادنا المحترم المکرم مولانا عبدالحق رحمت الله علیه دا ټول چې مفتی صاحب دا سکه د مسترګ ښکته کې سر ټیټه تاب دې لپاره مطالعه نه کړي دا نه دي کتلې سپیکر او تبیاوی مفتی صاحب نن ټیم نستا ته باس کې ویدنن باس نشم کوله ټول مرګرو وی ولې مفتی صاحب نشي کوله تا په شپې نه ویلو بل چاته وی نہیں میں بحث کے لیے تیار ہوں لیکن آج نہیں کل اور وہ کیا آہا نن قادیانہ نشتا نن اغا خلق نشتا نو کنن ما باسو کو او مونږ دا بل پاس کو نو سبا باغی پروپیګاندا کوي چې دا یک طرفه بل پاس شوی دی مونږ خو نو کنه مونږ دی پړکی دا غینه پس دی پاس کی نو ون وے ټریفک نه چلو اگر او غواړي او میدان کې کېنه وي تاکي دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے ماشاءاللہ سترګي اوچته شوي نو سار له مرزا ناصر راوغخته هغه سره وکیلان امرالل راولک مرزا ناصر راغی داغوی خلیفہ و باطل مرگری ایڈوکیٹان او کیناستل باس زبردست مفتی محمود صاحب دا سے باس اوکا زبردست باس کہ دا ختم نبوت پٹکی دا رسول اللہ مبارک شملو چا تکلاوے گٹلا او آئین کی فیصلہ و شوا قانونو گرزے دا چې قادیانه کافر دا غمنون کم کافر خیر دا قصه وګدر از مختصر کوم نو بیا مفتی صاحب لال هغه ضروري نقطه لراشه مدینه منوره ډاکټر شیر علي شاه صاحب یو ځل خبره کوله وی چې مدینه منوره تراغي وی مونږ ډېر زیات خوشاله وی په ټوله دنیا کې یو خوشحالي وا او دا خلک د خوشاله نه ګډېدل دومره خوشحالي وا په دنیا کې وی مونږ مدینه منوره کې مونږ هم خوشاله وی مفتی صاحب رحمت الله علیه چې څنګه راغی مونږ استقبال وکړ په باب السلام ورننوت مونږ ورپسې ور روانو رسول الله مبارک ته د خپل سلام وکړ ډېرې وجړل او په اطمینان بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا حضرت عمر رضی الله عنه بهر وته واپس راغی باب السلام ته
مونږ ته حضرت راځه لږ بدمه چې ډېر ستړی ځکه ډېرې جلسې دې کړې دي اسمبلی کې بحث دې کړی دی راځه د مشرو بیا به راشي وی نه زه چې کوم مقصد له راغلی مخ خو لا پاتې دی مونږ وی څه مقصد دی وی راځئ مفتي صاحب مخکې شو او مونږ ورپسې شو دوباره ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېد او ویې ژړل ډېر زیات یې وژړل سلګۍ ووالې مونږ هم ورسره سلګۍ ووالې مونږ هم وژړل او حضور پاک ته څه وایي وی د الله رسوله زه تاله راغلم یو مبارکباد درته پیش کوم زه نن تاله مبارکۍ له راغلم د چا د طرف نه مبارکباد پیش کوم د پاکستان د ټولو عوامو د طرف نه تاله مبارکبادي ده چې د پاکستان عوامو په اسمبلی کې ستا شمله اوچته کړه او ستا ناموس یې وګټه آی های ستا شمله اوچته کړه او د قادیاني د طرف نه چې ستا په جامه کم داغ لګېدلی صفا شو د ټول اهل پاکستان د طرف نه مبارکباد رونو د چا د طرف نه ټول اهل پاکستان وایي اوس واوره خلک وایي لکه دې ملا څه ونه کړل ملا ته حکومت میلو شو دو څه ونه کړل ملا وزیر شو څه ونه کړل ما وی که دا مولا یې سمونه کی دا مولا یې سمونه کی خو مفتی محمود رحمت الله علیه چې په اسمبلی کې دننه کومه کارنامه کړې ده مولا په اسمبلی کې څه کوي واه واه دا مولا کوي مولا اسمبلی کې څه کوي د پیغمبر ناموس لدی مولا په اسمبلی کې څه کوي د پیغمبر مشامله اوچتای مولا په اسمبلی کې څه کوي د پیغمبر په ناموس او په ختم نبوت ډاکو کافر قرارای دا د مولا کردار تا نه که څوک تپوس وکړه دا مولا په اسمبلی کې څه کوي دا د جومات کې کینی دا جومات کې کینی نن برته ځای په ځای قادیانانو خپل عبادتګاهونه جوړ کړي او د پاسه به مسجد لیکلی نن به ستا په کوڅه کې هم قادیانانو پیسې ورکوي دولت ورکوي موټرګې ورکوي نن به ستا چې څنګه په پېښور کې نن ستا د دیوبندیانو جوماتونه دي د بریلیانو جوماتونه دي د سلفیانو جوماتونه دي دقه رنګې به په پېښور کې نن ستا د قادیانانو جوماتونه به آیین خو ته کافر نه وی که نه مخکې نن به ځان ته مسلمان وي نن به د قادیاني بانک هم تا په پېښور کې اورېدی شو چې نن د قادیاني جومات نشته د قادیاني بانک ته نه اورې او کله ځان ته مسلمان نشي ویلی زما قسم په خدای د مفتی محمود او د اسمبلی د علماو برکت دی او زما وروڼو واورئ زه ماله د اسم مولا نه کوي مفتی محمود رحمت الله علیه چې کم کار کړی دی زما قسم په خدای که زمان وسی وکړ وسیم د هغې شکریه ادا کړی شي د رسول الله مبارک مخکې زما مبارکي پیش کړی دی اوس بیا کوشش شروع دی دا واورئ د امریکې د طرف نه د برطانیې د طرف نه د یهودیانو د طرف نه او قادیانانو د طرف نه مشترکه سازش شروع دی درې ګوټه دي څو درې یو د یهودیانو یو د عیسایانو یو د قادیانانو څو تکاون دی تکاون دی منځ کې سترګه دجالي پرته ده یو طرف ته یهود بل خو عیسایان بل خو قادیانان دا درې واړه لګیا دي او مضبوط دباو دی ستا د پاکستان په هر وزیر اعظم او ستا د پاکستان په پارلیمنت او په ممبرانو چې دا قانون بدل کې قادیانی دی واپس مسلمان قرار شي تاسو تیار یې هغې ته او قادیانی جماعت ته بیا مسجد ویلی شي تاسو تیار یې هغې ته او قادیانی دی زمونږ مقبره کې خښ کړی شي تیار یې ورته نه دا کوشش شروع دی زه ورته ویم علی الاعلان یې ورته ویم په جلسو کې مې ورته ویلی دي په غټو جلسو کې په کراچۍ کې په پنډۍ کې ستاسو په دې مدرسه مدنیه کې چې دا مسلمانان ناستی پښتانه ناستی مسلمانان ناستی او د رسول الله مبارک عاشقان او مسلمانان ناستی په ډاډ ستاسو ورته ویم چې اے انګریزانو اے امریکانیانو اے یهودیانو
اے قادیانانو آرام سره کېنه قسم په خدای چې اوس زمزمه په اسم لیکې مجاهد ملت اسلامیه مولانا فضل الرحمن په شان سره ناشتي ستا پلارم په هغې کې ترمیم نشي کولی نعرہ تکبیر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن مفتی صاحب چې کوم بوټي کرلې دی د هغې بوټي حفاظت به د هغه بچی کوي که خیر انشاءالله او مفتی صاحب چې کوم بوټي کرلې دی د ناموس رسالت د هغې پالنه د هغې پرورش د هغې آبیاري د مولانا فضل الرحمن معتقدین او په هغه مین د دې علاقې او د نورو علاقو مسلمانان په شریکه کوي انشاءالله العظیم دا د علماو کردار او د علماء دیوبند دا د مدرسو کردار هلکه وي مولیان منم خدای سملو والا نه منم ولې دا بادشاهي غواړي مې دې خدا مقصد چې صحابه ټول منم خو ابوبکر نه منم ځکه باچاو صحابه ټول منم خو حضرت عمر نه منم ولې باچاو صحابه ټول منم خو حضرت عثمان او حضرت علی پکې نه منم ځکه دا باچان حضرت امام ابو یوسف چیف جسټس نو قاضی القضاء شیخ خود ستاسو دی دا علماو دی دا ډاکوان ماکوان یو ته ډاکو بلبل ته ډاکو خدای ته وګورئ زمارونو زما دوستان یې زمارونه یې د ټولو دوستانو ته لږ لږ رانږدې شه چې شاته ملګرو ته لږ ځای وشي لږ لږ رانږدې شه نو زم خبره ختموم زمارونو بس تاسو مخکې کېږي زما یو خبره ذهن کې واورئ د رسول الله مبارک د ناموس ته خاطره او د حضور پاک د مبارک پټکی د خاطره تاسو ټولو ته زما دا درخواست دی چې انشاءالله علماء پسې شاته به ولاړ یې که خیر انشاءالله ولاړ به یې که خیر یې که نه او نور د دې خلکو په دوکو کې را نشئ بس علما خپل مشرانو ګڼئ او دا تفریق پکې مه کوئ چې دا مولا چې دی نو دا سیاسي دی او دا غیر سیاسي دی قسم په خدای جهاد خو نن دغه علما کوي چې دا کم سیاسي علما دي د انګریزانو سره او د قادیانانو سره سترګې خودي په سترګو کې جنګي په میدان خدا خلک ورته ونان دي نو تاسو به مهرباني کوئ د علماو شاته به ولاړ یې انشاءالله العظیم ودرېږئ به که خیر انشاءالله که نه ټول به ودرېږئ علماو پسې زمارونو یو بله خبره کومه بیا د مشکات شریف دا حدیث به یو طالب ما ووی خو د دې مختصره ترجمه به درته وکړم موقعه ده د ملګري پکې یو اواز وکوئ زمونږ د صوبې او د ضلعې د جمعیت علما اسلام مشران راغلي دي ټول ناست دي ها وای بس دا دانشمند صاحب هم راغلی خو زموږ ورور دی او سب اقبال دا وزۍ صاحب هم راغلی دی او نور هم راغلی دي زه دوی ته یو درخواست کوم ستاسو د طرف نه باقي خو د مشرانو چې څه خوښه یې هغه د هغوی خوښه ده موږ د مشرانو د حکم به پابند وي انشاءالله العزیز صوبې مرکز چې څه فیصله وکړه موږ به د هغې پابند یو خو زه دوی ته یو درخواست کوم ستاسو په ډاډ باندې دوی ته کومه انۍ وایي 28 او دغه پیکې کومه ده 71 تاسو خوښه ده چې په 71 باندې دی زموږ ورور اعجاز خان د صوبایي اسمبلۍ د جمعیت علما اسلام امیدوار شي خوښه ده هغسې انشاءالله ووایه چې کوم انشاءالله هم وختې وې او دا پیک انۍ کومه یوه ده 28 انۍ 28 باندې مولانا محمد مستقیم صاحب د قومي اسمبلۍ امیدوار شي خوښه هم ده ټول په شریکه ووایه نمړه سم انشاءالله ووایه ادرېږئ ټول ادرېږئ لاس ولقوئ انشاءالله ووایه انشاءالله اے زما رونو دا زما دوه رونه دي حاجی دانشمند صاحب او آصف اقبال داوزی صاحب دا په ما ګران دي او زما دواړه رونه کېنې خدای مو بخا دا شی به دوی رسئ صوبې ته او مرکز ته انشاءالله العزیز هغې شاته ولاړ دي لاسونه د هغې اوچت کړي چې دا به رسئ انشاءالله دا پیغام به رسئ اوچت کړي دي که نه نو بس خو چې زه لاس اوچت کړم نو دوی خو بیا زما په لاس خامخه اوچتئ دا خو زما ډېر قریبي رونه دي بهر کې زما رونو
دا مې ځکه دا خبره وکړله مې دا خبره راله چې زه په دې دواړو کې یو رڼا ینم انشاءالله العزیز، یو رڼا ینم انشاءالله، او الله به مدد کوي که خیري. او نور خو د ممبران دي نورو له به هم دا چغې وایم که خیري په خپله خپله حلقه کې ښه، خو داسې اجتماع جوړه کړي غوان ماندې حلال کړي، داسې خو نه کېږي او که نه، نو هغې له به هم دا چغه وایم انشاءالله. زه به ستاسو دپاره د پېښور خلکو کې انشاءالله مهم چلوم انشاءالله، او دې ځل له رڼا بدله ده که خیر انشاءالله العزیز. تاسو لیدل خلک علما پسې شاته ولاړ دي، دا باقي ټول خلک ولیدل چې دا په کوم طرف روان دي انشاءالله العزیز. مختصر غوندې بچې دا حدیث ووایه چې درته ترجمه وکړم، نو دعا به بیا وکړو.